جی ګران کتونکو دې وخت کې زه د بیبیوړ بازار نکوز او د ګندیګار د کلي په منځ کې په یو روډ باندې ولاړ یم چې یو بابا زموږ ته په لاس باندې راغی بلکې په نظر راغی. ښه بابا دا راته اوس ووایه چې په څه شي باندې راغلی، څنګه راغلی، د کوم ځای کې نوم دې څه دی، تفصیل باندې راڅخه خبره وکړه. زما نوم حاجي خان فروش دی او زه د ثوابای چوټه لاهور اوسېدونکی یم. ما د 2015 نه د پاکستان یو پیسفل چهره دنیا ته خول شروع کړی دي. په دې سلسله کې ما د دې نه مخکې کراچۍ، کویټه او تر منصیرې سایډه پورې دا ما ټورونه کړي دي، خو ما نه ګلګت او دا ایریا مس وه. زه دنیا ته دا خول غواړم چې د پاکستان خلک یو پرامن، یو محبت کوونکي خلک دي او الحمدلله چې ما د پاکستان د آواز د دنیا ګوټ ګوټ ته یورپ ته ورسولی دی. په دې سلسله کې د امریکې نه یوه بیا زما کلي ته راغله، ما هغې ته د ثوابیو د مردان پېښور ویزټ هم ورکړ او هغه ډېر ښه تاثرات دلته نه یوړه. د دې نه علاوه زما یو بل مقصد دا و چې د خپل شهداو ته چې هغوی په نشان حیدر حاصل کړی دی آلرډي د هغوی ته خراج عقیدت پیش کړم. نو په دې ټور کې به زه د لالک جان شهید مزار ته ځم او ګلګت کې چې دی، بیا د هلته نه به ځي د ثوابی کرنل شیر شهید په مزار باندې 25 ستمبر خپل ټور ختموم. خپلو شهداو ته، خپلو قایدینو ته، خپلو عوامو ته د امن، د محبت او د ورورولۍ یو پیغام ورکوم چې خپله کې راغونډ شئ، یو شئ، واړه واړه نفرتونه، نفاق دا یو بل نه ختم کړئ. الحمدلله زه په خپل مقصد کې څومره کامیاب یم دا خو عوامو ته پته ده، خو زما زړه مطمئن دی چې ما د ژوند په آخري سلسله کې په 2015 کې کوم میشن شروع کړو، انشاءالله هغه نن یو جدوجهد دی او ما سره په هغې کې ډېر بچي شامل دي. بابا دا راته ووایه چېرې تاسو د ثوابۍ نه د چوټه لاهور نه روان شئ، لالک جان مزار ته به ځئ، یاسین کم ګلګت کې چې د هغې نه پس دا سوچ تاسو له چا درکو؟ بچو ته چې کور کې یم یا اوزګار یم، زما په سوچونو کې هم دا پلانونه جوړېږي. د خلکو دا پلان نه چې زه به کورونه جوړوم، زه به دا کوم، خو زما بس همدکه یو ټور بل ټور دا زه پلان کوم. نو دا زما یو ډېر خواب و چې زه به شهداو ته خراج عقیدت پیش کوم. خو په دې کې یو بله لویه سلسله به انشاءالله زه په 1 مارچ بیا د کرنل شیر د مزار نه شروع کوم او دا به په پنجاب، سند، بلوچستان دې علاقو کې ختمیږي او دا به تر کراچۍ پورې وي. نو په دې کې به زه هغه شهدا چې کوم هلته پراته دي هغوی ته هم خراج عقیدت پیش کوم. دا یو مکمل پلان دی انشاءالله او دې کې به زه تقریبا 3,500-4,000 کیلومیټر فاصله ټچ کوم. دا ټول به په سیکل باندې تا دا کوي؟ دا به په سیکل کوم. د دیر خلک دې خوښ شو؟ زما د دیر خلک خو اسم زما و. زه خو به اوس ګورم چې د چترال خلک څنګه دي، چې دا ما دی سره لا وخت نه تېر شوی. د دیر، ثوابی، مردان، چارسده، پېښور په دې کې خو ما ته هېڅ فرق نشته او واقعي چې د دیر خلک زه د نورو لیډرانو نوم خو نه اخلم، خو سراج الحق صاحب چې څنګه یو مینهناک سړی دی، د دیر خلک ټول هغه شانتې دي. دا راته اوس ووایه چېرې په لارې سیاره ترخه ستړي کېدل؟ د خپلو بچو نه بچی څوک یریږي او یره او ستړي کېدل خو هله کېږي چې د یو سړي یو مقصد نه حاصلېږي. زما په قدم قدم باندې خپل مقصد حاصلېږي او یو بل پوینټ به زه دې کې ایډ کړم چې په دې ټور کې ما سره د الخدمت فاونډیشن خصوصي تعاون حاصل دی او زما دې کې دا مقصد چې د دوی د ماشومانو ادارې کوم چې هغو سکولونه دي هغوی ته لاړ شم او د هغه یتیمانانو په سر لاس کېدم. نو الخدمت ما سره پوره تعاون کوي، مالی سپورټ زه د هېچ چا نه نه اخلم، خو د هغوی چې کوم اخلاقي او کوم ویلکم او کوم عزت دی نو هغه پوره ما ته حاصل دی. ډېره مننه چې ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو د بابا خبرې تاسو واورېدې چېرې زه د ثوابۍ نه په سیکل چې کوم سیکل تاسو ته د سکرین په نظر باندې راځي په دې باندې را روان شوی دی چې د دې عمر به د 50-60 کال نه په زیات دی، خو حوصله 56 سال د عمر دی، خو حوصلې بیا هم د ځوانانو په شانتې دي. مونږ ټولو ته پکار دی چېرې داسې یو ښایسته میسج ټولو دنیا ته ورکړو چې پاکستان ډېر زموږ خیبر پښتونخوا ټول وطن چې کم دی نو پرامن دی. چېرته چې آباد او خوشحاله سوکاله اوسئ. زما او بابا ته راکړئ اجازت. د الله په امان.